أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. ننانی درس کی ان شاء اللہ العزیز سورة اعراف پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 19 آیات نمبر 152 53 54 درے آیاتونه چې نو ویلې کیږي. حضرت موسی علیہ السلام قصه روانه وه. اوس دې ځای کې مزید مخکې چې نو هغه ذکر کوي کله چې موسی علیہ السلام رالو او سامری خلک گمراه کړي ول سخې چې نو هغه جوړ کړو خلکو ته وی الیاذ بالله د ستاسو الہ او معبود دی. بیا په هغې کې څه کسانو چې نو هغه د سخې عبادت هم شروع کو دای هم وکړلو. نو الله جل جلاله اوس د هغې مزید مخکې تذکره کوي. الله وایي هغه کسان اتخذوا العجل چې د هغو نیوله سخې لره یعنې الهن په بندګۍ سره عبادت سره معبود یې خپل جوړ کړو. سینالهم غضب من ربهم الله وایي زر ده چې دوی ته به ورسېږي زموږ د طرف نه غضب وذلة فی الحیات الدنیا او ذلت په ژوند د دنیا کې. بیا دوی چې دی نو هغه خو توبه وباسله. الله رب العزت چې دی نو هغه حکم راولېږلو ځکه دوی ته پته ولګېده چې اوس به موسی علیه السلام راشي هغه به هم قارېږي او دغې سره چې دی نو هغه بیا دوی په خپل هم په خپل کار باندې ستومانه شول پښیمانه شول څنګه چې مخکې پرون نه بله ورځ تېر شولو فلما سقطوا فی ایدیهم دوی په خپل کار شرمنده شولو. نو دوی بیا توبه وباسله. الله جل جلاله ورته وی توبه ستاسو به دی چې فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم. سورة بقره کې د دې وضاحت تیر شو. تاسو توبه وباسئ توبه به مدعی چې تاسو خپل ځانونه قتل کړئ. اوس دا چې هغه بني اسرائیلو په دور کې د کم سړی به چې د دین نه العیاذ بالله واختېدو مرتد شولو نو د هغوی توبه بیا قتل وه. دا د حضور علیه السلام سره نو هغه برکت دی چې د الله د پیغمبر د برکت په ذریعه باندې د مسلمان توبه چې دی نو هغه توبه ده دی که ارتداد وشي العیاذ بالله دی مرتد هم شي او بیا خپل دین طرف ته واپس را اوړي دی په اخلاص سره توبه وباسي نو الله رب العزت د دې انسان دغه توبه قبلوي. هغه وخت کې چې نو هغه توبه به اله قبلېدله څو پورې به چې نو هغه دغه انسان قتل شوی ده. بیا توبې ترتیب دا وشو چې کم کسانو د سخې عبادت نه و کړی هغوی ته حکم وشو چې کم کسانو د سخې عبادت کړی تاسو به دغه کسان قتلوئ. الله طرف په حکم رالو توبه یې وباسله. تفاسیرو کې لیکلي تقریبا 90,000 کسان چې نو په هغې کې شهیدان شولو ځکه چې کوم شهیدان مړه شولو نو الله رب العزت د هغوی ته مقام شهادت ورکړو ځکه توبه یې وباسله او کم چې ژوندي پاتې شول د هغوی ګناهونه الله پاک معاف کړو چې کم سخي عبادت چې دی نو هغه یې کړو. اوس دې ځای کې وګورئ زموږ په دې امت الله څومره لوی رحم دی څومره لوی ګناهونه چې دی نو هغه وکړي بیا هم د هغې ګناهونو باوجود چې دی توبه وباسي او الله پاک ته په صدق نیت سره صرف وایي یا الله زما تا ته توبه ده استغفر الله تمام ګناهونه چې دی نو هغه معاف شي. البته دې کې به دا یاد ساتئ مخکې مونږ څو کرته ویلو چې ګناهونه دا په دوه قسمه دي یو حقوق الله دی او یو حقوق العباد کې دی. نو حقوق الله کې چې کم ګناوي نو مخکې به دغه ګوتیانو ګناه نه توبه دا ده که د هغه ستا په ذمه یو حق نو حق به ادا کړې الله له. لکه مثال په طور کې د یو سړي په ذمه باندې چې نو هغه مونځ قضا شو. اوس چې کله د ده په ذمه باندې مونځ قضا شو نو دی به دغه مونځ لاول کوي بیا به د دغې مونځ د کولو نه وروسته دی به توبه وباسي هله به یې توبه قبلېږي.
روجه چې نو هغه د قضا شوه نو لاول به دغه روجه نیسي بیا به دغه روجه د قضا نه وروستو دی به توبه وباسي. حقوق العباد کې دي نو لاول به دغه بنی آدم حق ادا کوي یا به داغه نه معافي غواړي بیا داغه نه وروسته چې دی توبه وباسي نو توبه به قبلېږي. اوس ما په خپل نن هغه تفسیر ذخیرة الجنان کې چې نو هغه یو مسلول امام اهل سنت امام سرفراز خان صفدر صاحب رحمه الله دا هغه چې نو هغه دغه کې یو مسله ذکر کړل یا زمانه یې خو په دې دور وخت کې ما چې نو هغه ذهن لند راغلی او مسله ډیره خطرناک او ځون خلک به کې انتهایی چې نو هغه کوتاهی کوي او ګناه لوی ګناه دی بلکې هغه ورته ویلې دی دا داسې دی لکه دی چې خنزیر خوري. مسله سره نو مسله چې نو هغه دا ده چې ماشومانو لکله چې خلک دا تحفې ډالۍ ورکوي لکه څوک د چا کره لاړ شي یا د پلار کره راشي یا ماما کره یا تره کره یا بل یو خوشحالی موقع باندې قرآن ختم وکړي یا بل څه وکړي نو د ماشوم له اکثر خلک څوک وله پیسې ورکوي چا وله بنګړي راوړي چا وله جامې راوړي چا وله پیزار راوړي. نو عمومي طور دا رواج او رسم زموږ د ټولو خلکو دی. ما په خپله د قول زل دا مسلول ده نو په هغې کې دغه لیکلي زموږ خلک بیا که موري یا پلاري یا نو هغه نیای نیکوي نو اکثر د دغه ماشومانانو دغه پیسې د هغه واخلي او په خپل ملکیت کې استعمالوي ځان نه. دا مونږ ټول کوو. حضرت چې نو هغه رحمه الله دا مسله لیکلي چې دا پیسې اخیستل او په خپل ملکیت په خپل مصرف کې چې نو هغې ځان له خرج کول دا ګناه کبیره دی دا حرام دی دا حرام دی ځکه دا د دغه ماشوم او د ماشومې پیسې دي او د دغه ماشوم او ماشومې پیسې چې دا تا په خپل ځان د پاره ولګولې دا تا پردی مال خوړو وای دې داسې ګناه دی لکه څنګه چې سړی پردی مال چې نو هغه راواخلي او هغه خوري ځان له حرام او که دغه ماشوم اجازت هم د هغه نه واخلي دغه اجازت وای هم معتبر نه دی. دا مسله خوش دی چې دغه اجازت نه دی ماشوم اجازت دا نه دی معتبر ځکه دغه خو ماشوم دغه په خپل ګټ او تاوان نه پوهېږي. نو اوس دغه کې دا ټول خلک زموږ چې نو هغه کمی کوي نو ماشوم له چې چا څه ورکړل نو دا هم داغه دی بیا په دې کې دا انسان په خپل تصرف نشي کولی دی دا په خپل استعمال کې چې نو نشي رسي. مزید یو سره بیا دویمه مسله چې نو هغه دا لیکلي ده وی ګوره یو زموږ خلکو کې دا هم مسله ده دی چې کله دغه ماشوم لوی شي لکه تره زامن دی تره لوریانې دی یا نو هغه بل یو دی نو دغه ماشوم چې کله لږ لوی شي نو د پیزار تنگ شي د جامې تنگ شي وای دا پیزار او دا جامې د بل ماشوم لور کوي دا شرعاً ناجایز دی دا حرام دی دا پردی ملک دی دا اوس دغه ماشوم شولو چې دغه ماشوم ملکیت دی نو په هغې کې دا د هغه دپاره مصرف کې استعمالېدی شي دا چې نو د بل نه نشي ورکولی او که دا یې ورکړه یا دا کول نو د هغې باندې چې کم عوض یا سمیرایي کې دا به هم د دغه ماشوم چې نو هغه د فایدې کې چې کم شي ځلي دا حقې کې به لګولی کېږي. نو دومره لوی خبره ده حقوق العباد کې دومره چې نو هغه احتیاط دی دغه به وکړي نو توبه به یې قبلېږي. نو ځکه الله رب العزت وایي چې کم کس د هغوی خو بیا توبه وباسله نو چې اوس دلته توبه وباسله نو د آیات کې دلته نو هغه یو سوال واردېږي چې توبې نه وروسته خو بیا ګناه معاف شولو او الله رب العزت بیا هم وایي چې ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من الله من ربهم دیته و بیا هم د الله رب العزت غضب و ذلت فی الحیات الدنیا او دیته به په ژوند د دنیا کې رسوایی میلایږي. نو چې توبه یې وباسله بیا ورته ولې د الله د غضب مستحق کېږي او بیا ولې دوی ته چې نو هغه ذلت به په دنیا کې میلایږي. نو د هغې متعلق چې نو هغه خازن کې جواب ورکړی دی وی چې نو هغه دغه انسان نو د دې باندې غضب داولو چې الله پاک ورته ووی وس تاسو خپل ځانونه قتل کوئ نو دا د الله پاک غضب چې تاسو د سخی عبادت کړی دی نو د سخی په عبادت سره تاسو وس خپل ځانونه چې نو هغه قتل کوئ. او دویم چې نو هغه وذلت فی الحیات الدنیا او د دې لپاره بچیانو ذلت په ژوند د دنیا کې نو د دې لپاره ذلت هغه داولو چې دوی خپل ځانونه بیا چې هغه قتل ته پیش کړل دوی چې خپل ځانونه قتل ته پیش کړل نو دا د دې لپاره چې هغه ذلت ولو. اوس بیا دلته نو عربی ګرامر متعلق راځي ځکه دی کې بعض چې نو هغه عالمات هم دي د هغوی پوهېږي نو دلته لفظ چې نو هغه سین دی سینالهم
نو سین چې نو هغه دی او دا چې نو هغه په ماضي باندې دا کړی حالانکه سین چې نو هغه د استقبال د پر راځي نو چې دغه د پر راځي نو وای دا خو بیا را روان ک دور کې او را روان دور کې خو دوی توبه وباسلې ده نو د هغې متعلق دویم جواب چې نو هغې دا ورکړی دی وایي چې نو دا مسله د الله پاک دا حکم حضرت موسی علیه السلام ته هلته په کوه طور کې ویلو چې ستا قوم دغه شان فتنه کې اخته شوی دی دې ته به زر دی چې زموږ د طرف نه غضب او ذلت چې دی نو هغه به رسي کذلک نجزي المفترین داسې موږ سزا ورکوو چې نو هغه افترا کوونکي ده او د ټولو نه لوی افترا او دروغ دا دی چې دوی د الله پاک سره نو هغه داسې یو شی چې نو هغې د خدای ورته ووي الله سره شریک کو چې د هغې د سره د دې تصور هم نشو کېدی او سامري ته غټه سزا چې نو هغه دنیا کې دا میلاو شوله حدیث چې هغه لیکلي تفاسیر لیکلي دي د هغې کې چې نو هغه علامه قرطبي رحمه الله روایت نقل کړی معرف القرآن کې چې نو هغه نقل کړی دی وایي چې نو هغه د سره د سزا پې الله پاک مقرر کړه چې دی به چا سره میلاوېدو د به ورته لا مساس ما سره به ټچ کېږي نه ماله به نږدې چې نو هغه نه راځي وایي کم سړی چې د ده سره به نږدې شو لاس به یې ورسره ولګو وجود د ده سره به ولګېدو دا سامرې دی به هم یو دم به دی چې نو هغه تیز تبې ونیولو تبه به چې نو هغه انتهایي تیزه تبه به وله راله کم کس به چې ورسره ولګېدو نو هغه ته به هم انتهایي تیزه تبه ولګېده بیا د هغې پسې چې نو هغه تفسیر روح البیان د هغې بیا یو قول نقل کړی دی د هغه بیا د دغې نه ډېر عجیب او غریب دی هغه وایي چې د سامرې په اولاد کې اوس هم د هغه په اولاد کې دا مرض نو هغه موجود دی چې د هغوی سره څوک ولګي یا د هغه د چا سره ولګي هغې کس دغه شان تیزو ته به راځي نو دا اوس دی نو هغه لمحه فکریه په دې کې سره نو د دې نه وایي لمحه فکریه انسان ته دا میلاویږي چې ګناه باندې به چېرته هم جرت نه کړي د ګناه سزا بعضې کره ته داسې شي چې هغه ټول عمر په دنیا کې میلاویږي آخرت کې خود ده خو بعضې ګناهونه داسې دي اکثر انسان یو ګناه کوي دی د هغې ته ګناه نه وایي د الله په نسبت باندې هغه دومره لوی ګناه چې نو هغه تصور کړی شي چې دته د بیا د نسلونو ته چې نو هغه میلایږي اوس د دغې روایت متعلق ته یو کتلی شي حضرت موسی علیه السلام کتلی بیا عیسی علیه السلام پورې سوره زمانه شوه بیا عیسی علیه السلام نه چې نو حضور علیه السلام پورې سوره زمانه شوه بیا د حضور علیه السلام نه چې نو هغه د وسه پورې سوره شوله تقریبا 300 کاله چې نو هغه ووتلو 300 کاله بعد هم د هغې ګناه چې نو هغه نحوست موجود دی اوس مونږ وګورو آی روز مونږ چې نو هغه ګناهونه کوو او بیا مونږ د خپل اولاد خیر خوایو مونږ د خپل معاشرې چې نو هغه خیر خوایو هر سړی چې نو هغه د خیر خوایي دعوې کوي الله وایي دغه ذلت به ورته میلاږي فی دنیا کذلک نجزي المفترین الله دې مونږ د دغې نه محفوظ او مانون کړي آیات نمبر 53 کې الله وی والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا هغه کسان چې د هغوی اعمال سیئه وکړي بیا د هغې نه وروسته توبه وباسي ایمان راوړي چې نو هغه په صحیح نیت سره ان ربک من بعدها لغفور رحیم لغفور معنا الله پاک چې نو هغه په هغه بخښنه ولکوي تفسیر مدارک معنی کړی ان الله لغفور رحیم لستور علیهم الله بیا په هغه باندې پرده اچوي نو دې وجې نه ګناه نه وروسته توبه ډایرکټ کول پکار دی هسې نه که الله رانه دغه پرده وچوده کړه ټول عمر چې نو هغه بیا رسوا ګرځو نو الله دې موږ باندې خپله پرده واچوي ولما سکت عن موسی الغضب کله چې د موسی علیه السلام نه کم شو سکت په معنا اصل کې چې نو خاموشتیا سره راځي خاموش شولو پرسکون شو نو صحیح معنا اسان ترجمه دا راځي کله چې کم شو د موسی علیه السلام نه غوسه اخذ الالواح راوایغستل هغه تختۍ وفي نسختها هدى ورحمه پاغي کې نو لیکل شي او هدایت او رحمت للذین دای کسان د پاره هم لربهم يرحمون چې کم د خپل رب نه چې نو هغه یریږي نو څوک چې د الله نه یریږي نن هم دغه د پاره د الله هدایت او د الله پاک رحمت چې نو هغه متوجه دي الله دې موږ ته خپل ير نصیب کړي ان الذين اتخذوا العجل یقینا داغه کسان چې دا غوی نیول اوس خلره یعنی په عبادت سره سینالهم زرد چې وبرسیږي دوی ته غضب من ربهم د دوی د رب د طرفه وذلت او ذلت فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې وکذالک او دغه شان نجزي المفترین مونږ سزا ورکو دروغ جنولا دروغ تړونکو لره والذین وکسان عملوا السیئات چې دا غوی بد عملونه وکړل ثم تابوا بیا توبه
وباسل من بعدها ورست د دینه وآمنوا او ایمان راوړو ان ربک بشک استارب من بعدها د دینه ورست لغفور بخون کې رحیم مهربان دی. ولما سکت عن موسی الغضب او هر کله چې کم شو د موسی علیه السلام نه غصه اخذ الالواح نور واغستل تختی وفي نسختها او د هغې په مضامینو کې لیکلی شوی هدن هدایت و رحمت او رحمت للذین دای کسانو د پاره هم لربهم چې دوی د خپل رب نه یرهبون یریږي.